ملګری کوشش وکړي چې الله رب العزت چاله توفیق ورکړي او شدید عذر نه وي چې د هغې نه خلاصې نه نو کوشش وکړي دغه سنت عمل کې شرکت وکړي. الله دې توفیق راکړي. او چې چا نه کړي او مطلب دا دی داسې حالت ته رسېدلی چې ګیره کې سپینه وي خو خامخا یوه پیره خو چېرته وکړي دغه سنت عمل باندې خو عمل وکړي. کشرانو لم پکار دي. او عبدالله استاد وی عبدالله تا به د خپل مهار نیسلی وي ته که مدینې ته تلې په ځوانۍ کې د نوهاره وي د ځوانۍ خپل عبادت وي. نه دې وجې پارسی والا وی در جوانی توبه کردن شیوه پیغمبری است. په ځوانۍ کې توبه کول دا د پیغمبرانو طریقه ده. او چې سړی داسې عمر له ورورسي چې هغې کې اندامونو کې کمزوري پیدا کېږي نو هغې کې خود به خود د بعضې ګناهونو نه انسان فطرتي دا لرې کېږي. که دې کول غواړي بیا یې نشي کولی. نو د ځوانۍ عبادت هسې احادیثو کې راځي الله ته ډېر خوښ دی. توبه هم الله ته ډېره خوښه ده ځکه دې قادر دی علی الګناه. نو کوشش وکړئ نن به اعتکاف ته خلک کینی مشران په خپله کوشش وکړي. هر کور کې تقریبا زیات تر 1 2 3 د چا 2 زامن هسې ګرځي را ګرځي د چا یو په خپله هسې ګرځي ورسره درېیم ګړی د چا 4 ګرځي د چا 5 ګرځي د چا څو نو د چا نه سیوا نه خو داسې هم نه چې دا ټول کار د ده په سر ولاړي چې دی نو کار به چلیږي او چې دی نه کار به نه چلیږي. نه دا الله رب العزت دا سیسټم روان کړی دی زه او ته پکې چلیږو روان یو بس. نو که ته چېرته نه یې او دغه کار چاته حواله کولی شي او هغه یې چلولی شي نو بس ښه ده. یو 10 ورځو له دې هغه وچلوي که هغه صلاحیت به هم ستا د زوی معلوم شي چې دې زما نه بغیر کار چلوي که نه چلوي څه کوي څه نه کوي. چې ته موقع نه ورکوې د هغه د صلاحیت به څنګه پته لګي. او که بیا بالفرض خامخا ضروري نو بیا یې کشرانو کې څوک کېناو. دا د انور پریوتو نه مخکې به جومات ته سړی را داخلېږي په نیت د سنت اعتکاف باندې. هسې اعتکاف نفلي هم کیدی شي او وجوبي هم کیدی شي چې انسان منښته وکړي چې زه به دونه ورځې اعتکاف کو نو هغې سره روژه لازمي وي. او نفلي اعتکاف سره ټیم هم لازم نه وي او روژه هم لازم نه یا چې سړی د ګنټې هم کولی شي د 2 هم کولی شي او د ورځ هم کولی شي او 5 ورځې هم کولی شي. او سنت اعتکاف دې د سنت مؤکده علی الکفایه وي. هغه سنت اعتکاف چې هغه په کلي واله باندې خامخا څه ناڅه کسان ناسته دا لازم دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې راځي د اخرې عشره کې گویا ملاو تړل د عبادت لپاره او مختلف احادیث راغلي چرته استوانه السریر چې دغه کومه مشهوره ده چې کټ به خپل واچو مسجد نبوي کې بس مستقل به مسجد نبوي کې بیا پریوت چرته بغیر د کټ هم راغلي وغیره خیر یا خو انسان دې ځان ته ګوره مطابق عمل کولی شي. نو خبره داسې ده او ډیر زیات فضایل دي پکې. الله رب العزت د حرمینو شریفینو یو وجه چې د اعتکاف ذکر کوي چې الله ورته یې پاکې که للطوائفین والعاکفین والرکع السجود. د حرم شریف پاک کا د چا دپاره د طواف کوونکو دپاره والعاکفین او د اعتکاف کوونکو دپاره والرکع السجود او د مونځ والا دپاره. نو یو وجه اعتکاف بیانوي. انسان دې کوشش وکړي چې په دې ورځو کې دغه ورځې دا جومات ته راشي او الله رب العزت ته پریوزي په دغه در کې. نو دلته چې څومره نیک اعمال کېږي هغې کې به دې خود به سیسهداري کوي بیا نو مجبوری نه څه به کوي. تهجد به کوي اشراق به کوي چاشت به کوي نور نوافل به د ورځې کوي د قرآن تلاوت به کوي ذکر اذکار به کوي د ماښام اوابین به کوي
تراویح به کوي دا حلوی این سعادت بزوری بازو نیستانه بخشد خدای بخشنده. او ګوره د پیغمبرانو لوی اولو العزم پیغمبرانو نورو به هم اعتکافونه کول د مختلفو سیزونو دپاره هم کړي دي چې بهی زه خالص دې ورځو کې دا یو څو ورځې یا یو ورځ یا دوه ورځې خو مختلف خپل لغو هغې کې زه الله ته متوجه شم او حتی ځان پسې به لکه عبادت کې به چې مشغولېده علتونه پکې نور مو اسماعیل دا سلیمان علیه السلام چې بیت المقدس جوړو نو ځان له د شیشو چې د گویا د پیریان مخصوص کې چې د عبادت ته ولاړ خو هغې ته وی چې په ما به غم غرض هم نه ساتې په دې ورځو کې داسې به د خلکو نه ځان له شو یو اړخته به شو او دا د خلکو نه ځان ته اړخته کېدل او پاغي کې خالص عبادت په نیت باندې عبادت کې مشغولېدل د الله په کور کې دا سیدی سنت مؤکده دی او د اجر او ثواب ذریعہ ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل ژوندۍ مبارکه کې په آخر کې اعتکاف نه دی پرې او په کم کال چې د پادشاه نو په آینده کال شل ورځې بیا کړ. نو د دې وجې کوشش وکړئ ملګري چې په دې عمل کې شرکت وکړي اجر او ثواب هم ډېر زیات دی. بس انسان چې جمعات ته رادن نشي او په دغه نیت باندې راشي نو د ټولو په دې وخت کې چې د یو سنت عمل دته اجر او ثواب که ملاوي حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چا د فتنې په دور کې زما یو سنت راجم دی که الله رب العزت ورله د 100 شهیدانو ثواب ورکړي. نو کوشش وکړئ ښه الله دې توفیق درکړي. دا خاصې ورځې دي. یو بزرګ فرمایي د شپې چې د اخر شي د شپې هم زړه یعنی اخري حصه د انسان هم زړه او دکه شان د قرآن هم زړه چې سوره یاسین دی وی دا چې ټول په مونځ کې راجمع شي نو دا ناشنا خوند کوي. نو دکه شان چې د دې کال بالکل هغه خاصه میاشت بیا په خاصه میاشت کې خاصې ورځې راشي او په هغه خاصو ورځو کې ته د الله په در باندې پروت او الله رب العزت ته د دې دپاره پروت چې خدای پاک خالص تا د رضا دپاره او په د سنت په نیت باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې او چې ته ماته معافي وکړې نو ته ووایه پیدا به مرتب کېږي که به پې نه کېږي خامخا به پې کېږي ښه خواري وکړې خپله بې غوري مه کوې خلک بس د خبره واړې راړه بس دا چلې اچلې هلکه زوی دې اوزګار ګرځي بازار ته به ځي بل خوا به ځي بل بس ته کښېنه هغه به خپله تا په مجبورۍ نه دغه کار کوي چې هغه نه کوي سودا نه راوړي نو روژه ماتې کې به څه خوري چې یو ورځ نار پاتې شي په سبا به ټیک ټاک راوړي نه بې غوري مه کوه څاروي له به هم ګیا راوړي هر یو شی به یا هغه کښېنوه هغه به نه ګرځي په دې ورځو کې کم از کم ته منت ته ورته ضرورت نه چې دی تپوس کې څونه سبق دی یو پاڼه مې ویلی چې څونه دې وي اکنی مې چې بارې نه په میاشت کې ونړ نو چې تی کښېنې ثمرات به ستا کور ته هم در رسېږي او سړی به چې دی نو دغه هم کوي. نو کوشش وکړئ ښه الله دې راله توفیق راکړي خپله کوشش وکړئ په خپل بال بچ باندې کوشش وکړئ نارینه او زنانو باندې کوشش وکړئ دکه شان چې دی ګاونډیانو کې څوک وي داسې هغې ته ووایه دکه شان خپلوانو کې څوک وي چې ستا د وجې یو کس نور خو پرېږده یو سبحان الله هم وایي یو اعتکاف ته هم کېناسته یو مونځ هم پکې کوي تا ته باقاعده خدای اجر درکوي. الله دې توفیق راکړي.